کم سړی چې صاحب نصاب دی سرسایه ورکوي نو هغه سرسایه د بل نه نشي اخیستی، بیا به د بل نه نه لي. دغه رنګې زما عزتمندو د سیدانو مسله ده، نو سیدانو باندې هم صدقات واجبه چې دا منه دي. بل دا خبره یاد ساتئ عزتمندو چې یو سرسایه به یو سړي له پوره ورکوي، خو چې په چا فطرانه راله سرسایه چې ورته موږ وایو د ورکوټي اختر د سهار نه مخکې چې کوم ماشوم پیدا شه د فطرانه ده. کوز په رمضان کې یو سړی وفات شو، کوټي اختر د سهار د مانځه نه مخکې وفات شو، نو هغه فطرانه بیا نشته، د دې سهار سره دې تعلق دی. یا د ورکوټي اختر د سهار نه وروسته یو ماشوم پیدا شو، نو هغه فطرانه نشته. اوس په دې مسله پوهېږئ. دا فطرانه چې دی چې څوک صاحب نصاب وي هغه به خپله او د خپل نابالغو بچو به ورکوي. کور والا سرسایه چې دی په دې خاوند باندې نشته، که هغه خپله صاحب نصابه وه وردېږي، که صاحب نصابه نشته او که هغه صاحب نصاب او دې د هغې دپاره ورکړي نو هم جایز دي. کم سړی چې صاحب نصاب دی سرسایه ورکوي نو هغه سرسایه د بل نه نشي اخیستی، بیا به د بل نه نه لي. بیا ځان وپېژني چې صاحب نصاب یم که نه یم. دغه رنګې زما عزتمندو د سیدانو مسله ده، نو سیدانو باندې هم صدقات واجبه چې دا منه دي. سید له چې دی ته صدقات واجبه نشي ورکولی، او دا خو اله سید ورکی سید غریب دی کنه، بعضی وایره سید دی خو غریب دی، نو خو غریب خبره ده کنه، غریب دی نه ورکی، مالداری بیا خو نه ورکی کنه، بیا خو ته ضرورت نشته. خو دلته سوال دا دی چې هغه وخت کې بیت المال وسو هغې نه به یې ورکوله، نو څوک چې مالدار دی نو غریب دی سرسایه پې نه کړي، نه هسې ولې یو 100-200 روپیه ورکړه، غریب دی کنه، تو مالدار یې صاحب نصاب چې اوس دې کېږي او نه کېږي مه کوه. بل دا خبره یاد ساتئ عزتمندو چې یو سرسایه به یو سړي له پوره ورکړي، لکه 300 روپۍ د یو په سر دي، 300 چور کې نه بهتره د وړو په حساب باندې. بعضې مدرسو والا 280 لیکلي، بعضې پکې 260 لیکلي دي، خو ریټ ښکته پره کېږي نو د غنمو د وړو په حساب باندې 300 روپۍ دي، او د وربشو په حساب باندې چې دی 600 روپۍ دي، او د کجورو په حساب باندې یو سړي وس کېږي او د کجورو وس کېږي، دی بیا د وړو نه ورکوي، دی به د کجورو 1300 روپۍ به ورکوي. او وختي مې یو دغه کې کته هغې 450 روپۍ لیکلې دي، د کجورو په حساب به دی یو کس سرسایه ورکوي چې دی مالدار دی، دی به د وړو بیا نه ورکوي. دا خلک ټول د وړو سرسایه 300 نه، مالدار سړی به بیا هغه ورکوي، او که د دې نه ښه مالدار دی نه هغه بیا د وسکو ورکوي، د یو کس به بیا 2800 روپۍ به ورکوي، د یو کس په 2800 روپۍ یو غریب به ورکوي. څه خیال دی چې مالدار خلک دا ورکوي، دا غریبانان به مالدار نه شي، د دې ګزاره به ډېره ښه شي.